ګرځو را ګرځو لار کې او بیټک کې ناس یو نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله خوړه کې ورسرم د ګناه پرېښودل او آینده کې د نه کولو عزم ړه کې ورته لږ توجه پیدا کوه چې ړه دې ورسره الله بدلی یوازې په ژبه نه ړه به دې ورسره الله بدلی استغفر الله دا ډېر لوی طاقت لري نو الله وی د آخرت فایده دا ده ویؤتي کل ذي فضل فضله الله به ورکې هر خاوند د غوره عمل ته فضله غوره بدله به الله وی زه وله ورکم وان تولوا فانی اخاف علیکم د غورې بدلی نه مراد جنت دی نو د استغفار دوه غټې پیدې په دنیا کې د اطمینان او د سکون ژوند او په آخرت کې جنت دا دواړه استغفار کې پرتی دي وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِن تَوَلَّوْا الله وی که تاسو روګردان شولئ تاسو روګرداني وکړلو د دینم اعراض وکړو فإني أخاف علیکم عذاب یوم کبیر بېشکه زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د راتللو د هغې لویې ورځې نه چې لویه ورځ را روانه ده الی الله مرجعکم خاص الله ته ستاسو ګرځېدل دي وهو على كل شيء قدیر دغه الله په هر څیز باندې قادر دی نو ټول په ټوله به الله ته حاضري کیږي او الله په جزام قادر دی او په سزام قادر دی په انتقام اغستلم قادر دی او په عفو کولم قادر دی نو الله قدرت والا دی الا انهم یسنون صدورهم دې آیات کې الله تبارک وتعالی دا خبر واضح کئی چې د غیب و علم چې دی هغه صرف د الله ذات سره دی د الله نه علاوه د هیچا سره هم د غیب و علم نشته دی نو دا عقیده مضبوطه لرل چې د غیب و علم چې دی دا د الله نه علاوه د بل چا سره نشته دی که هر څوک دعوه کوي که پیری دی دروغ پیریانو سره د غیب و علم دی نه د الله نه علاوه د هیچا سره هم د غیب و علم نشته دی